الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم مسلمانانو د رمضان المبارک میاش په ټول کال کې 12 میاشتې دي او په دې 12 میاشتو کې د ټولو مبارکه میاشت د رمضان المبارک میاشت او د دې میاشتې د قران کریم سره ډیر خاص نسبت دی. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، د رمضان المبارک میاش هغه میاشت چې په دې کې الله قران پاک نازل کړی دی. انا انزلناه في ليلة القدر، موږ دا قران د ليلة القدر په شپه باندې نازل کړی دی. د ليلة القدر په شپه باندې دا قران د لوح محفوظ نه آسماني دنیا ته نازل شوی او بیا د آسماني دنیا نه د ضرورت مطابق د جبرائیل علیہ السلام په واسطه لګ لګ بنازلېده. نو د ليلة القدر په شپه باندې قران نازل شوی دی. نو څنګه چې دا میاشت د ټولو میاشتو سردار ده، دغه سي د قران پاک د ټولو کتابونو سردار دی. تورات، زبور، انجیل او قران پاک او سل آسمانی صحیفه د الله پاک نازل کړي. قران چې کله نازل شونو آسمانی کتابونه ټول الله منسوخ کړل. قران د ټولو کتابونو سردار دی د یسو وجونه. یو خو د قران پاک جبه عربي ده او عربي د جنت زبان دی. په دنیا کې 800 او 900 د دې لګ بګ جبې چلیږي. په دې ټولو کې د ټونه مبارکه جبه د عربي ده. شامی غټه فتاوه ده، هغې لیکلي لو کان المیت اجمیا لصار عربیا بالموت. د انسان چې د هر زبان سره تعلق دی، مرګ سره د دن عرب جوړ شي، ځکه په آخرت کې عربي ده، په جنت کې عربي ده. عربی د امام الانبیاء د سید الانبیاء د حضور اقدس صلی الله علیه وسلم زبان دی، د صحابه کرامو زبان دی، د قران زبان دی او د جنت زبان دی. نو قران دا د جنت په زبان کې نازل شوی دی او به قران د رمضان المبارک په میاش کې نازل شوی دی. او د رمضان المبارک په میاش کې د ټولو مبارک شپه د ليله القدر شپه ده. د ليله القدر په شپه باندې دا قران نازل شوی دی او جبرائیل علیہ السلام په واسطه به قران نازلېده. جبرائیل علیہ السلام په فرشتو کې د ټولو فرشتو سردار ده. دی به دا قران وحی به راوړه او به په ټوله دنیا کې تقریبا 250 ملکونه دي او په دې 250 ملکونو کې د ټولو مبارک وطن د سعودي عرب دی. مکه مکرمه مبارک خار دی، مدینه منوره دا د حضور اقدس صلی الله علیه وسلم خارونه دي. مکه مکرمه مبارک خار دی ځکه دغلته بیت الله شریف دا د الله کور دی. الله پاک په دغه کور باندې روزانه شپږ شلي رحمتونه نازلې. شپېته هغه چاته ملاویږي څوک چې هلته طواف کوي او څلوېښت هغه چاته ملاویږي څوک چې هلته منځونه کوي او شل هغه چاته ملاویږي څوک چې بیت الله شریف ته ګوري. 5 سيزونو ته قتل عبادت دی. النظر الى الكعبه، بیت الله شریف ته قتل عبادت دی. النظر الى زمزم، زمزم ابو ته قتل عبادت دی. النظر الى المصحف، قران ته قتل عبادت دی. النظر الى وجه العالم، د عالم مخ ته قتل عبادت دی. النظر الى وجه الوالدين، د مور پلار مخ ته قتل د عبادت دی. نو بیت الله شریف ته قتل عبادت دی او دغه حرم شریف کې یو مونږ په 1 لاک باندې بدلیږي. امام غزالی رحمت الله علیه لیکلی د طواف په یو قدم باندې 3 کروڑ نیکی ملاوي.
کم حاجی چې د حج عمرې دپاره لاړ شي او د بیت الله شریف ته مخامخ شي او بیا کله طواف شروع کوي حجر اسود ته مخامخ شي دا د جنت کاڼې دي. آدم علیه السلام چې د جنت نه راته ځان سره 10 څیزونه راوړي په هغې کې یو دا کاڼې مو، نو دا د جنت کاڼې او دا سپین کاڼې و. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې د انسانانو ګناهونو دا کاڼې تور کله چې د حاجي صاحب د حجر اسود ته مخامخ شي او استلام کوي بسم الله الله اکبر، نو د دې کاڼي خاصیت دا دی چې د دنه دا ټول ګناهونه راکاږي ویش کې دی د ګناه نه پاک شي او بیا دې طواف شروع کړي د طواف خپل اجر او ثواب د منځونو خپل اجر او ثواب. په دغه مبارک خار کې دا قرآن نازل شوی دی. په مدینه منوره کې قرآن نازل شوی دی. مدینه منوره دا د پیغمبر علیه السلام خار دی. فی غبار المدینه شفاء من کل داء، د مدینه منوره په دوړو کې د هر بیماری نه شفا ده. کم کس مدینه منوره کې وفات شو جنت البقیع کې دفن شو كنت له شفیعا و شهیدا یوم القیامه، زبې د قیامت پر ورځ شفاعت کوم، زبې گواه جوړیږم. او په مسجد نبوي کې یو مونځ په 50,000 منځونو باندې بدلیږي. دغه مبارک خارونو کې قرآن نازل شوی دی. او بیا د کوم امت د پاره چې قرآن نازل شوی دی کنتم خیر امه اخرجت للناس، دا امت د ټولو امتونو سردار دی او پیغمبر د ټولو پیغمبرانو سردار او امام دی. حضور اقدس صلی الله علیه وسلم فرمای انا اول خروجا یوم القیامه، د قیامت په ورځ به د قبر نه لومبې زره پاسم. او بیا چې کله میدان محشر ته دا ټول مخلوق را جمع شي، مفاتیح الجنه بید یوم القیامه، د جنت چابیانې به زما په لاس کې. یطوف علی 1000 خادم، زر خادمان به زما نه ګیر چاپیره تاویږي زما د خدمت دپاره. لواء الحمد بید یوم القیامه، د حمد جنډه به موچته کړي. ان الجنه حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها، ټولو پیغمبرانو باندې جنت ته تل حرام دي تر څو چې زه داخل شوی نه. وانها لمحرمه علی الامم حتی يدخلها امتی، ټول امتونو باندې جنت ته تل حرام دي تر څو چې زما امت داخل شوی. او دا ټول پیغمبران به زما د جنډې د لاندې ولاړی، زبه د جنت افتتاح کوم. نو پیغمبرم د ټولو پیغمبرانو سردار او امام، امت د ټولو امتونو سردار، قرآن د ټولو کتابونو سردار. په کومه میاشت کې نازل شوی میاشت مبارکه د ټولو میاشتو سرداره. کومه شپه کې نازل شوی دی لیلة القدر خیر من 1000 شهر، د لیلة القدر شپه د 1000 شپو د عبادت نه بهتره ده. او دا په دې اخیری اشاره کې موجود ده. پیغمبر علیه السلام فرمایل چې تاسو طاق او ناتکۍ شپو کې لیلة القدر تلاش کوئ، 20مه، 30مه، 50مه، 20مه، یو کم 10مه، په دې کې تاسو لیلة القدر تلاش کوئ. او په دې کې زمونږ د مسلمانان اعتکاف تمکینی نارینه په مساجدو کې او زنانه په کورونو کې. نو دا د یو شپې د فضیلت د حاصلولو دپاره د اعتکاف 3 اقسام دي. یو اعتکاف واجب دی. یو کس دا وی که زما دا پلان کې کار وشو نو زه به دومره ورځ اعتکاف وکم، دا نظر دی، دا منښت ده، دا اعتکاف په ده باندې واجب شو. او دویم اعتکاف مسنون اعتکاف دی، سنت د رمضان المبارک د اخیری شپې 10 شپې چې دي د اخیری اشره د دې اعتکاف کول دا مسنون عمل دی د نارینه او زنانو دپاره. او دریم اعتکاف چې دی نو هغه نفل دی، او د نفل اعتکاف د پاره وخت نه دی مقرر. زمون امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې د یو ورځې نه کم اعتکاف دا جایز نه دی. خو صاحبین دا وی چې نه، اعتکاف د لږ وخت د پاره کې دی شي نفلی اعتکاف، او فتوا هم په دې باندې ده. دې د وجې نه زمون علما کرام دا وی چې تاسو که مسجد ته د مونځ د پاره ځئ نو د اعتکاف نیت کوئ، د مونځ هم خپل ثواب دی او د نفلی اعتکاف ثواب هم درته ملاوي.
نو دا مسنون اعتکاف ته د 21 نه د رمضان د آخري شپې پورې چې کله د اختر میاشت ښکاره شي په دې کې اعتکاف کول او د دې دپاره چې موږ ته د لیلة القدر هغه فضیلت حاصل شي ځکه د دې شپې عبادت دا د زرو میاشتو د عبادت نه افضل دی او بهتر دی نو که څوک اعتکاف ته کېناستی شي نو دا خو ډېر ښه عمل دی ښه دا د چې کینو اعتکاف دپاره د ټول نه مبارک ځای د حرم شریف بیت الله شریف مسجد نبوي بیت المقدس او به په ټوله دنیا کې د مسلمانانو څومره مساجد دي په هغې کې کېناستی شي کم از کم چې په هغه مسجد کې 15 وخته مونځ کېږي د جمع په هغې کې نارینه اعتکاف ته کېناستی شي زنانه کورونو کې اعتکاف ته کېناستی شي که د مونځ دپاره د دوی د عبادت یو ځای مقرري نو په هغه ځای کې د اعتکاف ته کینی او که ځای نی مقرر هسې د کور کې یو کمره یو ګوټ خاص کي او په هغې کې د اعتکاف ته کینی خپل عبادات دی کوي او ذکر اذکار دی کوي د قرآن تلاوت دی کوي دعاګانې دی کوي نو د اعتکاف هغه فضیلت به ورته حاصل شي دا د الله په درشل باندې ناسته ده اعتکاف ته یو مسلمان کېناست نو که دی د شپې دم پاتې شو د د شپه په عبادت کې ده ځکه چې دی د الله په کور کې د الله په درشل باندې د الله په چوکاټ باندې ناست دی د خوب هم عبادت دی نو چاله الله وسو توفیق ورکړي اعتکاف وکړو نارینه په مساجدو کې زنانه په کورونو کې او که څوک اعتکاف ته نشي کېناستی نو کم از کم پیغمبر علیه السلام به د رمضان المبارک په میاشت کې ډېر اهتمام کو د اعمالو او خصوصا په آخري عشره کې خو به ډېر زیات توجه عبادات تشو اعمالو ته بشوه اعتکاف ته هم کېناسته او ازواج مطهرات هغوی به هم د شپې د عبادت دپاره راپاڅول نو که څوک کېناستی نشي نو کم از کم دا 21مه 23مه 25مه 20مه یو کم 10مه په دې شپه باندې شب بیداري وکړو د شپې عبادات وکړو منځونه وکړو ذکر اذکار وکړو تلاوت وکړو استغفار وکړو دعاګانې غواړو او په الله باندې خپل ځان هم معاف کړو خپل مغفرت هم یقیني کړو او امت مسلمه ټول په دعاګانو کې یاد کړو عائشې رضی الله عنها د پیغمبر علیه السلام نه تپوس وکړو د الله رسوله که ما ته پته ولګېده چې دا د لیلة القدر په شپه ده نو زه کومه دعا وغواړم پیغمبر علیه السلام ورته وفرمیل چې دا دعا غواړه اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عني یا غفور یا الله بېشکه ته معاف کوونکې او معافي خوښې یا الله ما ته معافي وکړي او زما بخنه وکړي وایي دا دعا غواړي نو په رمضان المبارک په د اخري عشره کې د دې دعا م اهتمام کوو اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عني یا غفور وی دا دعا غواړي نو هر شپه بیا د دعاګانو اهتمام هم کوو د اعمالو اهتمام کوو او الله طرف ته زموږ ستاسو توجه او یو بل خبره مې ذهن ته راځي زمونږ په د رمضان المبارک کې اکثر مسلمانان د منځونو اهتمام کوي د تلاوت هم اهتمام کوي د تراویح اهتمام کوي د ختمونو اهتمام کوي او چې کله د رمضان المبارک میاشت تیره شي نو بیا زمونږ مساجد خالی شي بیا د اختر په ورځ د ماسپښین مونځ کې چې وګورئ نو صف هم پوره نی ولاړ عام طور په رمضان کې ټول مسجد ډکي نو اهتمام بکو څنګه چې د رمضان المبارک روزي فرض دي دا قسم مونځ هم فرض دي بلکې د مونځ باره کې قرآن پاک کې په سونو آیاتونه راغلي دي نو د مونځ به ټول کال اهتمام کو د روزي مقصد دا دی لعلکم تتقون چې تاسو کې تقوا پرهیزګاري د الله خوف د الله یره پیدا شي په رمضان المبارک کې مسلمان جګړه نه کوي الکه روزه مې د روزه مې مه خرابوه نو ولې د رمضان نه علاوه به جګړه جایز ده بیا هم جګړه نه کوي په رمضان کې زموږ مسلمانان غیبت نه کوي دروغ نه وي لایانی نه کوي چغلخوري نه کوي په دروغ قسم نه خوري نو چې د رمضان المبارک میاشت تیره شوه نو دا ټول کال به مسلمان دروغ نه وي لایانی به نه کوي چغلی به نه کوي غیبت به نه کوي په دروغ به قسمونه نه خوري جنگ جګړه به نه کوي ځکه دا یو میاشت د ټریننګ میاشت ده او څنګه په دې میاشت کې موږ تاسو د منځونو اهتمام کوو د
تراو اهتمام کو د قرآن د ختم اهتمام کو د تلاوت اهتمام کو استغفار اهتمام کو د ذکر اسکار اهتمام کو د دعاګانو اهتمام کو نو کله چې دا میاشت تیر شي ټول کال به دغه سي عبادت کو او مونږ به بیا پریدونه شیطان اتیا زره کال عبادت کړو مفسرین فرمایي په مقدس مکه جنات اوسېدل او د جناتو ګناهونه شروع کړل الله فرشته راولېږل چې غو چې دا جنات ټول ختم شي نو فرشته واپس لاړ او هغه بابا خو شپه ورسته عبادت کوي هغه بر جنت ته راولې نو شیطان جنت ته لاړ او فرشتو سره اوسېدل په دې نور جناتو فرشتو چې غواله او بدا څه ختم شو څه د دشت بیابانونو ته وتښتېدل شیطان په جنت کې د فرشتو سره اوسېده ګناه شو کړه چې کله الله آدم علیه السلام پیدا کړ ټولې فرشتي الله را جمع کړې د آدم علیه السلام ته سجده وکړي وإذ قلنا للملائکة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبلیس أبى واستكبر وكان من الكافرين الله فرشتو تو فرمایل د آدم علیه السلام ته سجده وکړي ټولو سجده وکړه شیطان انکار وکړ تکبر وکړ کافر شو انا خیر منه خلقتني من نار وخلقته من طين زه د اور نه پیدا یم د خټې نه پیدا دی زه د سجده نه کوم دا تیاو زرو کال عبادت الله تباہ و برباد کو مردود شو ملعون شو الله زمکه ترو شاړ الله دنیا ترو شاړ الله د جنت نه را بهر نو شیطان صرف د یو سجدې انکار وکاو د تیاو زرو کال عبادت برباد شو نن زمنګ د 15 صدۍ مسلمانان پر رمضان المبارک کې تراویم کوي ختمم کوي منځونم کوي ذکر اسکارم کوي تلاوتم کوي او د رمضان نه پس بیا د منځونو چټي شي دا سار مونږ یو مسلمانو نه کو دا د سو سجدي نه کړي سلور رکعات مونږ د اته سجدي دو نه کړي ماسبخین لس رکعات مونږ د شل سجدي دو نه کړي او مازیګر سلور رکعات مونږ اته سجدي د بیا نه کړي او ماخام 15 رکعات لس سجدي بیا نه کړي او بیا ماسوتن 9 رکعات اتل سجدي بیا نه کړي او یو ورځ د مونږ نه کو دویم ورځ درېم سلورم پنځم شپږم په وم ورځ باندې جمعه خان د جمعې مونږ لرالي او د جمعې مونږ یو کو او د جمعې مونږ نه پس دعا کوي یا الله اته واړه جنت راکې جنت فردوس راکې شیطان د یو سجدې انکار وکړ او د اتیو زرو کالو عبادت تباہ و برباد شو تر روزانه د اتیو سجدون انکار کې اب تپس مسجد ترالی جنتون اتغ واړي جنت فردوس واړي دا زمون ستاسو ډیر لوی کمزوري ده دا سی بنکو په دې رمضان کې دا فیصله کو چې څنګه په رمضان کې موږ منځونه وکړل دغه سی بټول کال د مونږ اهتمام کو د جمع اهتمام وکړو د قران د تلاوت اهتمام وکړو پیغمبر علی السلام چې کله وفات کېده ام سلمہ رضی الله عنها فرمای د پیغمبر علی السلام د ژوند اخیری وصیت او د ژوند اخیری خبره شوی امتی 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 الصلاة 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 زما امتیانو زما امتیانو زما امتیانو زما اخیری نصیحت وصیت واوري د مونږ اهتمام بکوي د مونږ اهتمام بکوي د مونږ اهتمام بکوي وما ملکت ایمانکم وما ملکت ایمانکم وما ملکت ایمانکم د خپل ما تخت سره خصلو کوي پلار د زوی سره خاوند د خزي سره آقا د غلام سره مشر د کشر سره خصلو کوي د اخلاق په دایره کې د ژوندۍ تیروي پیغمبر علی السلام دا وصیت ارشاد فرمایي د ژوند اخیری خبره مونږ د الله په احکاماتو کې لومبني حکم دی او د قیامت پر ورځ به لومبني ته پوس د مونږ کېږي د چا مونږ خره وته د دبا نورم حساب کتاب خبي او د چا مونږ ګډ وډ وته د دبا نور حساب کتابم خراب کی او مونږ دومره هم عبادت ته چې پیغمبر علی السلام په اخره کې وصیت د مونږ بارکه وک نو مونږ بم د مونږ اهتمام کو د روزو به اهتمام کو کم مالدار دی او به د زکات اهتمام پکار دی زکات هم فرض دی په مالدار باندې حدیث کې راځي چې کله زکات بند شي نو قات براشي ګرانی براشي بیروزګاری براشي نو مالدارانو له پکار دي چې چا باندې زکات فرض دي چې د زکات اهتمام کو زنانو سره اکثر سونه او چاندي ځان سره ساتي
دا غوي لم پکار دي چې هر کال د خپل سونی او د چاندي مسائل معلوم کو زکات ورکو ځکه زکات فرض دي چا باندې حج فرض دي نو حج په موږ تاسو فرض نو چې حج ادا کو او پای کې انتظار نه کو چې دا کال بشي بل کال بشي د مرګ څه پته لګي حدیث مبارک کې راځي چا باندې حج فرض دي نو پکار د چې زر تر زر حج